سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ منگلا اللہ پاک ډېرې خوش قسمتۍ را کړي دي. الله تبارک و تعالی موږ ته د ټولو نه ډېر لوی عظیم الشان پیغمبر جناب سیدنا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیب کړی دی. په دنیا کې به یو سړی ډېر قابل وي، د یو ادارې نه به ډګري حاصله کړي، ډیپلوما به حاصله کړي، سند به حاصل کړي، خو هغه به یو بنده ته ورکړي او نبی علیہ السلام ته چې کومې ډګرۍ میلو دي نو هغه ورته خپل خالق مالک رازق خپل رب ورکړي دي. صرف د یو حصې د قرآن کریم ته موږ وګورو، ورفعنا لک ذکرک، او پورته کړو موږ ستا دپاره ستا ذکر. اذا ذکرت ذکرت معی حدیث قدسی دی. الله پاک فرمایي چرتم چې زه ذکر کېږم زما ستاینه کېږي او زه ذکر کولی شم ته به ما سره ذکر کولی شي. و کلمه ده که مونځ دی که اذان دی که اقامت دی او که د دنیا ګوټ ګوټ دی او که اسمانونه دي او که دریابونه دي او که وچه ده که لمده ده، حتی که عرش دی او الله پاک پې لیکلي دي چې لا اله الا الله، نو الله پاک پې لیکلی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. الله پاک په دې ټولو مخلوقاتو کې صفات پیدا کړي دي، چا کې لږ چا کې ډېر، او بیا انسان کې ډېر صفات پیدا کړي دي، او بیا الله پاک د دې ټولو کائناتو نه زیات صفات د په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې پیدا کړي دي. انبیاء کرامو ته الله پاک ډېر صفات ورکړي دي، خو الله پاک په هیڅ یو نبي باندې ټول صفات نه دي مکمل کړي سوا د سیدنا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. د نبی علیه السلام نه بعد موږ ته د یو داسې صفت د حسن د اخلاق او د عبادت او د کمال ضرورت نشته چې هغه نبی علیه السلام هغه صفت حد درجې اوچتوالي ته هغه نی رسولي. لکه ګورئ دا د ختم نبوت عقیده چې د رسول الله مبارک نه بعد د قیامت د سبا پورې بل پیغمبر راتلونکی نشته، نو دا د نبی علیه السلام وصف ذاتی دی او وصف خصوصي دی. وصف ذاتی څه مطلب چې د نبی علیه السلام د ذات سره تعلق لري، او خصوصي څه مطلب چې الله پاک دا صفت خاص کړی دی د رسول الله مبارکه پورې. پیغمبران الله پاک ډیر را لیږلي دي، خو اخیری پیغمبر الله پاک د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه غیر بل څوک نه دی را لیږلي. یا موږ د معراج د سعادت ته وګورو چې الله جل جلاله هیڅ یو پیغمبر ته دا سعادت نه دی نصیب کړی. دا خو په لږ وخت کې یو ډېر لوی سفر شوی دی، خو د دغې حصې د قرآن کریم سوره اسراء شروع د 15مې سپارې سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى د دې د مخکې 14مې سپارې سره څه تعلق دی؟ نو د مخکې سپارې په آخره کې الله پاک وفرمایل واصبر وما صبرک الا بالله. مخکې د صبر ذکر وشو، او دلته نبی علیه السلام ته دا تعلیم ورکولی شي چې د لوی مرتبې والا دپاره به لوی صبر هغه اختیارول پکاري. دویم دا معراج ولې وکړی شو، د دې څه غرض و؟ نو الله پاک چې په نبی علیه السلام باندې معراج وکړو نو تکلیفونه کو ډیر زیات وي. په دنیا کې کو یو انسان ډیر تکلیفونه برداشت کی، خو تکلیفونه همیشه نه وي، آخره کې نتیجه مخې ته راځي. موږ تاسو وګورو
چې چېرته موږ تاسو روزانه سفر کوو نو خامخا به د نبي علیه السلام یا د صحابو په نوم باندې په یو جومات زموږ نظر لګي او زموږ د علاقو ته بعضو ته خو صحابه راغلي هم نه دي تکلیفونه یې ختم دي لیکن نتیجې الله پاک ورته بهترې ورکړي دي او که نه دي ورکړي د دې وجې نه تکالیف عارضي وي او نتیجه مستقله وي چونکې کفارو نبی علیه السلام 3 کاله قید کړو په شعبي ابي طالب کې چې دا یو کولو او اوپن جیلو 3 کاله نبی علیه السلام سره د صحابو او د بعضې مسلمانانو صحابو د ملګرو نه علاوه کافرانو د نبی علیه السلام کافر رشتہ دار هم په دې کې قید کړي 3 کاله ډېره سخته موده ده دغه سختي چې رسول الله مبارک برداشت کړه او کله د هغې نه رهایي شوه نو حضرت خدیجة الکبرا رضی الله عنها وفات شوه دغه عام الحزن یو انسان که د بار نه ډېر هم ستړی راشي خو دته چې یوه خبره خپله بیبي د تسلی وکړي نو ټوله ستړی ختم شي او بیا دا خو هغه بیبي ده چې په نبي علیه السلام کله لومبنی وحی راغله اقرأ بسم ربک الذي خلق د سورې علق ابتدایي 15 آیاتونه نو په نبي علیه السلام باندې یخني راغله او کور ته تشریف فرما شو تاسو ته واقعه معلومه ده زمیلونی زمیلونی به فرمایل او دا بیبي ولا تسلی ورکوي کلا لا یخزیک الله هرگز داسې نه ده الله به تا نه رسوا کوي انک لتصل الرحمه تو خو مهمان نوازي قایمونکي او تقری الضیف او ملمته ملمستیا ورکې وتعین علی نوائب الحق او ایمرجنسي تکالیف کې خلکو سره مرسته کې وتحمل الکله د خلکو بوج اب خپل سر باندې اخلي او کما قالت رضی الله عنها دا د تسلی خبرې وکړي نو هغه تسلی والا بیبي ځکه د رسول الله مبارک 11 بیبیانې وي او پیغمبر علیه السلام دپاره په یو نکاح کې 9 بیبیانې جایز وي خدا یاد لرئ پیغمبر علیه السلام چې کومې پورې حضرت خدیجة الکبرا رضی الله عنها جمدی و نو نبي علیه السلام بل بیبي نه کړي دا نورې ټولې بیبیانې د هغې د وفات نه وروسته کړي دي نو دا دونه تکلیف چې تیر شو د شیبي ابي طالب د دغې خواري بیبي وفات او دا دونه سختۍ نو مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے د کفارو خدا خیالو او د سوچو چې نبی علیہ السلام بم ختم شي د نبی علیہ السلام نسب بم ختم شي چې رسول الله مبارک ته باغی نسبت کول چې بالغ نارینه اولاد نشته او نسب به زر تر زر ختم شي لیکن الله پاک کم عزتونو چې نبی علیہ السلام له ورنکړل د نبی علیہ السلام نسبی اولاد هغه اوسه پورې موجود دی او کو نه دی د قیامت پورې به موجود دی کو نه به موجود او د رسول الله مبارک امت دا د رسول الله مبارک اولاد دی انما انا لکم مثل الوالد للولد زستاسو د پاره دا سیم نبی علیہ السلام فرمایي لکه پلار چې د بچی د پاره څنګه وي کل تقی و نقی فهو آلی هر نیک پرهیزګار هغه زما آل دی نو الله پاک کوم عزت ورکو الله پاک هغه عزت ورکو چې د آبادو انتها هغه عرش دی او الله پاک عرش د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل لاندې وګرځاو
بیا دا معراج آیا دا په خوب کې شوی دی روحاني لحاظ سره منامي لحاظ سره او کنه دا د جثې مبارکې سره شوی دی؟ نو تقریبا د 10 صحابه کرامو نه منقول دي چې د نبی علیه السلام معراج دا د جثې مبارکې سره شوی دی، په خوب کې نه دی شوی. که بیا په خوب کې شوی وروستو څه ممانعت نشته، لیکن کم چې اولا و بالذات مستقلا معراج او اسراء یادیږي نو دا بجسده شریف هغه شوی دی. یو الله پاک شروع وکړه د سبحان نه، او سبحان راځي د پاره د تعجب. یو عالم یا یو ناطخوان ناشنا جمله ذکر کی موږ تاسو وایو سبحان الله، نو سبحان راځي په مقدا تعجب باندې. او په خوب کې خو عام انسانان هغه په جنتونو کې ګرځي، څوک اسمانونو کې ګرځي، څوک عرش ته رسېدلي، څوک څه. نو یو د سبحان نه دا معلومه شوه چې دا معراج دا د جثې مبارکې او د روح د دواړو سره شوی دی. سبحان الذي پاکی دا هغه ذات لره اسرا بعبده لیلا، اسرا یسری اسراءا دا د شپې تک ته وي، خو دلته وروستو لیلن راغی نو طالبان په دې معنی کې تجرید کوي، نفس تک معنی اخلي. او لیلن نکره راله یعنی په ټوله شپه کې دا سفر نه دی شوی، د شپې په یو مختصر حصه کې شوی دی. اوس موږ سوچ وکړو جسم هغه کثیف دی، دروند دی، او د دې کثیف جسم بعضې نسبتونه موږ وګورو لکه دا سترګې زمونږ او ستاسو د دې جثې حصه ده، خو فوراً چې موږ یې بره کړو نو هغه لرې اسمان پې وینو کو نه وینو. نو چې د کثیف د اجزاو د سرعت او تیز رفتارۍ دا حد دی، نو بیا به د نبی علیه السلام د کثیف بدن مبارک د اندامونو به څومره تیز سرعت سره هغه رفتار وي. او بیا روح الله خو یو لطیف دی، باریک نسبت دی. قل الروح من امر ربي، نو چې د رسول الله مبارک په یو مختصر حصه د شپې کې د یو اسمان نه دویم دریم اووم دې کې خلاګانې د دې نه بره جنتونه او بیا موږ عرش ته وګورو او دا دونه لوی سفر په مختصر وخت کې شوی دی، نو چې د جثې مبارک دونه تیز رفتار دی نو د روح مبارک رفتار و بیا هغه څونه تیز وي. بل سبحان الذي اسرى بعبده، سبحان الذي اسرى بنبيه، الله فکر فرمایل ولی د پیغمبر په صفاتو کې لوی صفت عبدیت دی، هغه اعلی صفت ولا ذکر کو. او عبد څه ته وایي؟ عبد وی مجموعی ته د روح او د جثې. لکه یو سړی جمدی دی، موږ تاسو ټول دی وخت کې د روح او د جثې نه مرکب یو، او چې کله یو بنده مړ شي نو موږ څه وایو؟ روح پرواز وکړه، روح لاړ. نو بیا ورته موږ د دې دواړو مجموع نه وایو چې دې وخت کې دې د روح او د جثې نه هغه مرکب دی. نو عبد لفظ نم دا معلومه شوه چې دا معراج د جثې او د روح د دواړو سره شوی دی. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، د مسجد حرام نه مسجد اقصی پورې.
بیا دا معراج چې کېده نو جبرائیل امین کله راغی نو نبی علیہ السلام ام ہانی کرا آرام فرماو دا علی رضی اللہ عنہ خور ده نو جبرائیل امین په دروازه رانغی جبرائیل امین د کوټې چت سورې کو پاغي کې راغی یعنی په چت راغی اوس پرشتي ته دا ضرورت نشته چې په دې دیوال راځي نو دیوال به سوري کې نو راځي یعنی د معتاد طریقې خلاف پرشته رااله اوس په دروازه ولې رانغی نو په دروازه ځکه رانغی چې دا سفر د عادت خلاف و دا سفر د عادت خلاف و ځکه د جوسې سره دا دونه سفرې هغه څوک نشي کولی بیا نبی علیہ السلام مبارک د دې نه بوتلی شو حرم شریف ته حتیم ته د بیت الله شریف نه چې کوم یو طرف ته ګول دایره ده دا حقیقت کې د بیت الله شریف حصہ ده او چې کله د رسول الله مبارک عمر 35 سال ته ورسېد او بیا قریشو کعبه شریفه جوړوله او کومه چاندې خپلو کې راجمع کړه حلاله نو دونه پیسې نه وي چې د آبادي دې نه تو شوي نو دغه حصه پاتې کړې شوه د دې وجې نه اوس هم چې طواف کېږي نو د هغې نه بهر کېږي او دې کې چې دننه چا مونځ وکړو عبادت یې وکړو نو دې داسې دی لکه دی چې بیت الله شریف کې دننه عبادت وکړو بیا اوس د مسجد الحرام نه چې کوم سفر شروع کېږي بیت المقدس ته بیت المقدس ته نو دا د حتیم نه ولې شروع شو دا د بیت الله شریف د دننه نه ولې شروع نه شو نو دام په امت د الله پاک رحمتو ولې کومنګ تاسو وغواړو الله دې بار بار نصیب کړي چې موږ د هغه ځای ووینو چې د کوم ځای نه د نبی علیه السلام د معراج سفر په حرم شریف کې شروع شوی دی نو هغه ځای ته موږ تاسو ورتلی شو که نه شو ورتلی حتیم ته خلک ورتلی شي په یو طرف ورشي په بل طرف باندې وځي او که معراج دا د بیت الله شریف د دننه نه شوی وي نو نن عموما د بیت الله شریف دروازه چاته کولاویږي د ملکونو بادشاهانو ته کولاویږي یا بعضې خوش قسمتو ته کولو شي لیکن عموما هر چاته نه کولاویږي لہذا د نبی علیہ السلام هر امتی که هغه غواړي چې زه هغه ځای ته ورشمه نو دې هغه ځای ته هغه ورتلی شي او بیا د نبی علیہ السلام زړه مبارک هغه روغ کلی شو او د جنت نه د سونې پتنوس راوړلی شوی و رسول الله مبارک زړه مبارک په زمزم باندې وویندلی شو نو بیا دلته دا سوال راځي چې په ابي کوثر باندې ولې ونه ویندلی شو چې په زمزم باندې انزلي کېده حتانوي رحمت الله علیه فرمایي چې د بعضې علمو رایه دا ده چې د زمزم مقام دا د کوثر نه اوچت دی بیا سوال راځي چې د سونې استعمال خو هذان حرامان علی ذکور امتی نبی علیہ السلام دو شیزونو ته اشاره وکړه چې دا دو شیزونه زما د امت په نارینو باندې حرام دي یو سره زر او یو ریخم ماشومانو ته به هم دا نه استعمالوي ماشومانو له ګوتې مه جوړوئ ولی الله ته مخکې بیان وکړي چې کله وشو ما پوره پابندي ولګولې مې دله به یو ګوته څوک نه جوړوي دا ګورې حرام دي اخو سونه وه اولې استعمال کړې شوه نو ګورې هغه سونه وه خو هغه د دنیا د نسبت نه وه هغه د جنت نه راغلی وه
او دویم جواب دا دی چې د سونې د استعمال حراموالی دا په مدني دور کې راغلی دی او د معراج واقعه دا په مکی دور کې شوې ده. بیا مکی دور کې معراج کله شوی دی؟ نو شپږم کال د نبوت. ګوره یو هجرت یادېږي. هجرت هغه چې کله رسول الله مبارک د مکې مکرمې نه هجرت وکړو. بیا هجرت په مختلفو قسمونو دی. یو هجرت لومبنی چې کوم شوی دی نو د مکې مکرمې نه حبشې ته شوی دی، د نجاشي بادشاه ملک ته شوی دی. اسحما یا اسحم سواد سره دا دغه نوم دی، اسحما یا اسحم. دغه لومبنی هجرت شوی دی. او بعد صحابه کرام هغه ذو هجرتین دي، دوه هجرت یې کړي. نو دویم هجرت د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته شوی دی او دغه هجرت په هر صحابي باندې فرض و، په هر صحابي باندې هغه فرض و. او بیا چې کله مکه مکرمه فتح شوه نو رسول الله مبارک اعلان فرمایو، د بخاري شریف روایت دی چې لا هجرت بعد الفتح، لا هجرت بعد الفتح، چې د فتح مکې نه بعد هجرت نشته. څه مطلب؟ چې رسول الله مبارک د مکې مکرمې نه هجرت کو نو هغه حالات خو تاسو ته مخې ته راغلي دي. نو مکه دارالکفر و او بیا چې رسول الله مبارک هجرت وکړو مدینې منورې ته واپس مکه مکرمه فتح شوه نو مکه مکرمه دارالاسلام وګرځېد او هجرت د دارالاسلام نه کیږي. او یو هجرت د دار کفر نه دار فسق دی. لکه یو ځای کې د کفارو غلبه ته په دین عمل نشي کولی او داسې د مسلمانانو ملک ته د هجرت وکړو چې هغه مسلمانان دي خو پوره په دین نه دي. او اصلي هجرت دا د ګناهونو نه هجرت دی چې کوم دی ګناه ده ته هجرت کوه. المهاجر من هجر الخطايا والذنوب كلها، مهاجر هغه دی چې د ټولو ګناهونو خطاګانو نه هجرت وکړو. نو د شپږم کال د رسول الله مبارک د نبوت هجرت نه د نبوت یو قول. دویم قول نهم کال د هجرت. دریم قول یو لسم کال. بعض علماء 12 کالم ذکر کړی دی. خو راجح دا ده چې د خپل پیغمبر معراج دا د پیغمبرۍ په 11 کال باندې شوی دی. دلیل په څه دی؟ طالبانو یاد کې په صحیح ابو عوانه کې روایت دی، د حدیث مبارکو کتاب دی چې حضرت خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها 15 منځونه نه دي کړي. خدیجه الکبرا رضی الله عنها 15 منځونه نه دي کړي. ولی نه دي کړي؟ د هغې د وفات پورې فرض شوي نو. خبر پېښ شوی؟ د هغې د وفات پورې فرض شوي نو. اوس هغه وفات شوي کله ده؟ په 10 کال د نبوت باندې وفات شوی ده. نو معلومه دا شوه چې د 10 کاله پورې هجرت د معراج هغه نه دی شوی، په 11 کال باندې هغه شوی دی. او بیهقی شریف کې د انس رضی الله عنه روایت دی چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي اتیتک البارحة فلم اجدک، چې حضرت زه تاسو ته وختي رالم د شپې په یو حصه کې نو تاسو ما ونه مونته، یعنی په خپله بستره تاسو موجود نه وې. نبی علیه السلام چېرته تلو؟ معراج له تلو. نو دا معراج د جوسې سره ثابت شو که ثابت نه شو؟ او دا سفر تاسو ته ما عرض وکړو د ام هانې د کور نه شوی دی. نو نبی علیه السلام چې کله واپس تشریف فرما شو نو روایتو کې راځي چې ام هانې ورته وویل
چې تاسو خلکو ته د دې معراج حالت هغه مه ذکر کوئ، اسم خلک ستاسو مخالفت کوي، دا مخالفت به څه شي؟ دا به ډیر شي. نو که دا په خوب کې شوی وي نو د دې خو بیا چا مخالفت نه کوو، خو مخالفت یې ځکه کوو چې نبي اسلام د ویښې سره خبرو وکړه. مېلمه معذوره دي، دا کرسی ورته کېدی. بل چې کله نبی علیه السلام ته الله پاک دا سعادت نصیب کو، خبره مشهوره شوه، تاسو ته پته ده. نو ابو جهل انکار وکړه او ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته وویل چې هغه یار خو دې اوس بل څه وایي. وایي څه وایي چې زه تللی وم راغلی یم، وایي او وایي ښه زه د هغې د خبرې تصدیق کومه. نو یو ابوالحکم دی، هغه ابو جهل وګرځېد او خپل نوم یې عمرو بن هشام دی. عمرو بن هشام ابو جهل او زوی د عکرمه رضی الله عنه مسلمان شوی دی الحمدلله. او ده به غټې غټې فیصلې کولې. نو ده ته ابوالحکم ویلی شو، پلار د حکمتونو. خو چې تصدیق یې ونه کو نو د جهالت پلار وګرځېد ابو جهل. او چې ابوبکر رضی الله عنه تصدیق وکړو نو صدیق اکبر وګرځېد. بیا تاسو ته پته ده کفارو د نبی علیه السلام نه امتحان اخیسته چې ته تلي نو موږ ته ووایه چې دا مسجد اقصا څونه دروازې دي، څونه کړکۍ دي. نو تاسو بعضې ملګري جمعې له راځئ، بعضې دوه درې جمعې پس راځئ. خو زما په خیال کې موږ د مدرسې طالبان څه کوو، موږ نه هم څوک تپوس وکړي نو موږ ورته پوره نه شو ویلی چې د دې جومات دونه کړکۍ دي او دونه دروازې. ځکه نبي علیه السلام خو دې له نو تللی چې څو کړکۍ دي او څو دروازې دي. نبی علیه السلام فرمایي چې دا وخت په ما ډېر سخت تېر شو او الله پاک ورته بیا بیت المقدس مستحضر کو. نبی علیہ السلام به هغې ته کتل او کافرانو به تپوس کو، نبی علیہ السلام به د هغې جواب ورکو. لکه حضرت عمر رضی الله عنه یو ځل د مدینې منورې نه بهر شو او ایران سره جنگ شروع او د هغه ځای نه ملګرو ته وایي د دې مورچې نه خطره ده، د دې مورچې نه خطره ده. دې ته وایي طی الارض، یو طی الزمان وي په تصوف کې، راغونډېدل د زمانې، راغونډېدل د ځمکې. حتی چې کتابونو دنیا واقعیت داسې لیکلي دي چې بعضې حضراتو عامو خلکو ته ویلي دي چې سترګې پټې کړي او چې غړولي دي ورته یې وغړوئ نو په حرم شریف کې وو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغې ټول جوابونه ورکړل. بیا نبی علیه السلام د حرم شریف نه سفر شروع شو، زړه مبارک په زمزم وویندلی شو، واپس خپل ځای ته داخل کړی شو. او دغه ځای نه هم چې د بیت المقدس پورې کوم سفر شوی دی نو په لار جبریل امین نبی علیه السلام ته د دو رکاتو حکم کړی دی چې دې ځای کې 2 رکاته وکړې، دا یثرب دی چې وروسته مدینه منوره وګرځېده او دا ستا د هجرت ځای دی. اوس به مدینې منورې ته یثرب یا اسرب دا به نه وی. د مدینې منورې وفاء الوفا نومي کتاب علامه سمهودي رحمت الله علیه لیکلی دی. 4 نوي یعنې 6 نومونه دی د مدینې منورې هغه ذکر کړي دي. عام ملګري چې وایي نو دا مه وایي چې مدینې ته لاړم او مکې ته لاړم، نه، مدینې منورې ته لاړم، مکې مکرمې ته لاړم، د آدابو لاندې دا نومونه وایي. نو جبریل امین ورته عرض وکړو چې دلته حضرت 2 رکاته وکړي او مولوي صاحب دلته راشي، دارنګې بیت الله هم
د موسی علیه السلام چې کوم دی الله پاک سره خبرې شوي دي په دې مختلفو مقاماتو باندې. بیا نبی علیه السلام دغه ځای نه بیت المقدس ته او بیا په واپسۍ کې تفسیر ابن کثیر لیکلی دي چې په غلس کې انبیاء کرامو ته امامت ورکړی دی او روایتو کې راځي چې کله امامتي وکړه جبرئیل علیه السلام ته تپوس کوي تاسو ته پته ولګېده چې د پسې څوک ولاړ دي وي نه وي د انبیاء کرام تا پسې ولاړ. بیا علامه عینی رحمت الله علیه عمدة القاری کې ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه فتح الباری کې او داننګ امام قسطلانی رحمت الله علیه جی ذکر کړی دي چې ارواحهم تشکلت باجسادهم چې الله پاک د دوی روحونه د دوی په جسو متشکل کړ او دویم دا چې د رسول الله مبارک د اکرام د پاره الله پاک هغې ته حیات نصیب کو او هغه ټولو پیغمبرانو چې کوم مخکې تیر شوي او عیسی علیه السلام اخواسم جمع دیو الله پاک د پیغمبر علیه السلام مقتدیان وګرځول او بیا بره چې کوم سفر شوی دی په لږ وخت کې دا دونه نظارې ګورې اوس هم بعضې خلک د تحقیق په نوم باندې د قرآن و سنت نه انکار کوي. هغه پیروکار یا د خپل عقل وي یا د خپل خواهش نفسانی وي. عقل خو یو ناقص دی لکه سل کاله مخکې چا دا منله چې جهاز ابه په هوا باندې الوزي، شل پنځه کاله مخکې چا دا منله چې په واتساپ باندې کوم میسج ته لیږي. د انسان په دې دواړو سترګو کې الله پاک 26 کروڑ کیمرې پیدا کړي دي او 60 لاک شپېته لکه دا د رنګونو حلیې الله پاک په دواړو سترګو کې پیدا کړي دي او د دې نه تقریبا په ټول عمر کې 40 لکه استعمالیږي او دا 10 لکه دا محفوظ پرتی زما عزتمند. ما بلو دی مرغانو ته سوچ کو دی بوټو ته مې سوچ کو چې دا الله پاک دا مخلوقات څونه ښکلي پیدا کړي دي نو دا الله پاک به په خپله څونه خشته عزتمند. د دې وجې نه د جنتونو د ټولو نعمتونو نه لوی نعمت دا د الله تبارک وتعالی هغه دیدار دی. دی تاسو مراقبه کوئ سړي سوچ کړي الله والا د لیدلو دپاره د کتلو دپاره سترګې پټې کړي. نو بهرحال محترم دا خو ډېر اوږده واقعه ده، اوږد نسبت دی او بیا په اسمانونو کې پیغمبرانو سره ملاقاتونه شوي دي. اعیاهما اول اسمان کې آدم علیه السلام سره، دویم کې عیسی علیه السلام سره، دریم کې یوسف علیه السلام سره، څلورم کې ابراهیم علیه السلام سره، ورپسې هارون علیه السلام سره، بیا موسی علیه السلام سره، ادریس علیه السلام سره، بنا بر اختلاف. خو بیا نبی علیه السلام موږ له خصوصي ګفټونه څه راوړي دي دا الله پاک نه په دې موقع باندې. او د ګفټ خو خلک خیال ساتي که نه، استادان په لفافه کې 10 روپۍ طالبانو له بندي کي د سربندۍ کې ولور کوي، طالب یې څونه قدر او خیال ساتي. نو د معراج 3 تحفې دي، یو 5 صلوات دي، 5 منځونه. آیا موږ دې تحفې ته د تحفې په نظر ګورو؟ یو زړه لفافه کې د چا انعام 10 روپۍ درکړو ته شوکیس کې ساتې او دغه مونځ سره موږ کوم عمل کوو زما عزتمند. او دویم نمبر اخیری حصہ د سورہ بقره آمن الرسول بما انزل الیه ټوله یاد کې مختصر حصہ ده. او دریم نمبر
من مات لا یشرک بالله دخل الجنه. څوک چې مړ شو د عقیده د توحید و، موږ ټول موحدین و الحمدلله، الله لرې شریک نو پیدا کړی، دی به جنت ته داخلېږي. او بیا تاسو ته پته ده چې منځونه 50 چې د موسی علیه السلام ملاقات شو، تپوس ته کې 50 منځونه، دا خو ډېر دي. نبی اسلام یې وفات شولې، بیا 15 کم 9 5 45 9 کرته رسول الله مبارک تک کړی دی. اخر کې 15 پاتې شو. بیا موسی علیه السلام عرض وکړو چې حضرت ګوره دا 15 منځونه ډېر دي او ما خپل امت ازمایلی دي، هغوی 2 منځونه هم نه دي کړي. دا خبره تحقیقي نه ده چې په بني اسرائیلو باندې 50 منځونه اسو هغه فرض، په بني اسرائیلو 2 منځونه فرض، نو هغې 2 هم نه دي کړي. زار شم د ښکلي پیغمبر نه، نبی اسلام فرمایي قد استحییت ربي، ما له د خپل رب نه حیا راځي، نور نشم ورتلی چې دا 15 پې د کم کړه. حیا ادب دا ډېر خصوصي په دې وخت کې ادب دا د تصوف په مجالسو کې راځي. یو امي سړی چې هغه د تصوف سره وابستې په دې کې به ادبي، دا له 20 کاله مخکې زموږ دا مشران ولې بچو ادب. امام بهقي غوندې رحمه الله غوندې عظیم هستي لیکي چې کو یو شاګرد هم د خپل استاد بې ادبي وکړي، دی به الله پاک په 19 قسم عذاب کې مبتلا کوي. اخري به دی چې دی به د دنیا نه د ایمان نه محروم رخصتي کی. مولانا داود غزنوي صاحب رحمت الله علیه یو خیر مقلد عالم تیر شوی دی، خو معتدل تیر شوی دی. د ده مخکې یو سړي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شان کې لږ سپک ووی، دوی دی به د دنیا نه د ایمان نه محروم رخصتي کی. لږه موده بعد هغه سړی منکر حدیث شو، د کفر سره رخصت شو. چا ورته حضرت دا تا کوم ځای نه ویلي وو؟ وایي دا حدیث قدسي نه دی، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. چا چې زما یو ولي سره دشمني وکړه، زما د طرف نه هغه ته اعلان جنګ دی. خو دا یاد لرئ چې معراج ته او ته څنګه ما عرض وکړو، دا په خوب کې نه دی شوی، روحاني طور یوازې نه دی شوی، دا د جوسې مبارک کې سره شوی دی. استاد یو سړي وایي چې زه خو معراج منم، ښه څنګه یې منې؟ قادیاني وایي زه ختم نبوت منم، څنګه یې منې؟ تپوس به تکې او زه ختم نبوت منم، داسې منې چې څنګه موږ مسلمانان منو؟ نه زه خو داسې نه منم، څنګه یې منې؟ مخکې به پیغمبر الله پاک را لېږي، اوس پیغمبر نبی علیه السلام را لېږي. موږ ورته په دې 1400 کال کې څونه را لېږلي دي؟ وایي دې کې یو غلام قادیاني را لېږلی. نو لفظ ټیک وي، عقیده ظاهر کې ټیک ذکر کوي، مطلب ہے غلط اخلي. یو سړی به تا ته وایي چې زه خو معراج منم، ورته وایي د جوسې سره منې کو په خوب کې منې. بعضې کس به تا ته وایي زه خو عقیده د حیات النبي صلی الله علیه وسلم منم، هلکه څنګه یې منې؟ بس پیغمبر روح جمدی دی. نه، عقیده د حیات النبي چې منې داسې به یې منې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حیات مبارک د جوسې سره دی. الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون، پیغمبران جملي دي په خپلو قبرونو کې مونځونه کوي. مسلم شریف کې روایت دی د انس رضی الله عنه، نبی علیه السلام فرمایي ما د سرې غونډۍ سره موسی علیه السلام ولید، کان یصلي فی قبره، چې په خپل قبر کې مونځ کو. نو لږ به وضاحت طلب کې چې دا خبره ته وایې څنګه منې، هسې نه چې دوکه دې نه کي یو سړي. بهرحال په دغه مختصر وخت کې دا دونه سعادت ښکلي پیغمبر د الله پاک نصیب کړی دی، او دا د نبی علیه السلام خصوصي وصف دی، او د نبی علیه السلام ذاتي وصف دی. جبریل امین سید الملائکه دی، او د سدرة المنتهی نه بره نشي تللی، او د نبی علیه السلام فطرت مکمل خاکی دی، لیکن هغه مدارجو باندې تیریږي چې په هغې باندې سید الملائکه هغه نشي تیرېدی. الله دې دا عظیم پیغمبر غلامي زموږ د ټولو نصیب وګرځولي کړي. درود شریف وایه اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وعلى المقعد المقرب عندك یوم القیامه. یا الله ته راضي شي، زموږ د ټولو خپله رضا لقا نصیب کړي، د دارینو سعادت هم نصیب کړي. خدای د ټول عالم هدایت نصیب کړي، د
د ټولو مسلمانانو جوړ اتحاد اتفاق نصیب وګرځولي کې محبوبه را موږ ټولو نه راضي شي د دې وخته پورې خدای زموږ څونه ګناهونه دي یو په یو موږ ته ټولو مسلمانانو ته الله معاف وګرځولي کې څونه بیماران دي ټولو ته شفای کامله عاجله نصیب کې څونه قرضداري د قرضونو نه اخلاص کې د اسلام مسلمان اسلامي ملکونو خلاف د دین د دشمنانو څونه سازشونه دي خدای هغه ټول نیست و نابود کې ټولو کفارو ته هدایت وکړي قسمت کینی خدای تو سره په خپل باندې پیښې دا مړي شوي د ځای په ځای ټولو ته دعا وکړي الله د ټولو مغفرت نصیب کړي او بیا زموږ استاد محترم مفسر قرآن استاد العلماء شیخ الحدیث مولانا غلام محمد صادق صاحب رحمت الله علیه د پروس کالم اعتکاف اجتماعي اعتکاف انشاءالله که خیر اجتماعي اعتکاف په سخت کال بیا مرګري کوي که خیري ښه انشاءالله څونه مرګري د مخکې نه اراده لري د وخت نه نومونه ولیکي بیا انشاءالله ترتیب به وي که موږ مړه یو او که جمدي وي انشاءالله دا ترتیبونه به ټول جاري وي که خیري انشاءالله ها او ماغسې د 24 غنټو اصلاحي ترتیبونه وي که خیري پروس کال هغې راغلل دلته کې او زموږ استاد محترمو او د محمد سیار استاد جنازې ته هم راغلي الله دې په قبر انوارات نازل کړي او ډېر لوی هستي و ډېر خدمات دي الله هغه ټول قبول او منظور کړي په دې هفته کې متعدد مرګري شهیدان شو حبل چنې او مرګري شهید شو الله د ټولو شهداو دغه پاک وینه خدایه ته لاج وساتي موږ ټولو نه راضي شي مدرسې باره کې دعا کې د دې برکتونو الله پاک د خپل در نه انتظامات نصیب وګرځولي کړي بیماران دي الله د ټولو شفای کامله عاجله نصیب کړي پرون یو ځای کې ماشوم راله چا راوسته او زما په خیال چې د تقریبا د 5-6 میاشتو به وي دې ته موږ د زړه یو اپریشن کړی دی اوس یې بل اپریشن دی الله ته ټولو بیمارانو ته صحت نصیب کړي الله موږ ټولو نه راضي شي دا ټولې پریشانۍ په خوشحالو بدلې کړي خدای دلته چې څونه الله ستا د عاشقان راضي د ټولو د حاضري قبول او منظور کړي موږ د ټولو امت مسلمه دپاره الله ذریعه د جوړ وګرځولي کړي د دارینو سعادت هم نصیب وګرځولي کړي خپله رضا لقام نصیب وګرځولي کړي خدای زموږ د دې ملک په حال باندې رحم وکړي الله د بچي د دنیا د قبر د حشر خوشحالۍ نصیب کړي خدای موږ ډېر ګناهګار یو کمزور یو استاد اخیری پیغمبر امتیان یو د هغې په توفیق خدای موږ ټول ته خپله رضا لقا نصیب وګرځولي کړي وصلی الله تبارک وتعالی علیه وعلی آله وصحبه اجمعین برحمتک یا رب